سورہ نمل شلم سپارہ آیت نمبر اویایم مسله د یووالي د الله تعالی هغه په دلایلو باندې ثابت شوه. کله چې ته مسله هغه صفاو کې او په دلایلو سره بیان کی او د خلکو خیرخواهیم لټې او هغوی ستا د خبرې د منلو په ځای باندې ستا هغه خبرې لاړو حیثیت هم نه ورکوي. هغوی وایي مړه داسې قصې کوي، داسې ځان مشغولی لګیا دی، دا اوزګار دی، کار یې نشته، که کار یې نو بیا به داسې نه و، داسې قسمه خبرې در پسې کوي. لکه نبی علیہ السلام ته وی ان هذا الا اساطیر الاولین، نه دا مگر دا قصې د پخوانو دي، د پخوانه داسې را روانې دي او دا قصې کېږي چې قیامت دی او قیامت دی او بیا به راپورته کېدلي. مونږ خو څوک ونه لیدل چې بیا راپورته شو، نو داسې دی لګیا دی. نو په دې باندې زړه هغه خفه کېږي، زړه هغه تنګېږي، زړه چې او سینه چې دی نه هغې کې خفګان راځي. نو نبی علیہ السلام له الله تعالی تسلی ورکوي، ولا تحزن علیهم، مغم جن کېږه په دې باندې، ولا تکن فی ضیق مما ینکرون، او سینه مه تنګوه د هغه نه چې کوم دي چلونه جوړوي ستا خلاف، ستا په معاشره کې د ښکته ښکاره کولو دپاره یا ستا د مخ د ځمکې نه د اخوا کولو دپاره کمی منصوبې او کم چلونه دی جوړی، کم تدبیرونه دی جوړی، تا ته پته هم ولګي چې یاره زما خلاف یې داسې منصوبه کړې ده، نو ته په هغې باندې زړه مه تنګوه، سینه مه تنګوه، ته خپل کار چې دی نه هغه جاري ساته. ستا مدد کوونکی هغه الله تعالی دی. وګیا خطیب سے بیان کو و یو ځل هغه چې نو جومات ته رالم، مونځ مې کو، یو سړی راغلی دی ما سره ملو شو، وایي ما ته چې فلاني ملا تېر ما ورته چې آو، بس د ټیم نو د نورو خبرو اترو، زه پوره ټیم له راغلی وم. جمع ته مخکې شوم، جمع مې وکړه، چې سلام مې وګرځو رارستو شوم، ما ته سړی وایي چې تا سره مې لږ کار دی او لږ ایثار شه. وایي ما چې زه به هسې مې ایثارېږم نو دا سنت به دلته وکړمه. وایي زما عام عادت دا و چې ما به سنت کور کې کول. وایي زه ودرېدم په سنتو باندې، سړی م ودرېده په سنتو باندې. وایي چې سلام مو وګرځو، وایي ما ته وایي چې تا خو سنت وکړل. وایي ما ورته یې چې او که نه، ولې زه سنت نه کوم څه. وایي ما ته خو داسې څه کسانو ویلو چې دې سنت نه مني، نو زه راغلم ما ته ویشتې، دا د تماچه را سره د تماچې راوویسته، دا یې ما ته ویشتې، خو د خلکو مخکې مې ویشتې نه شي. ما یې چې صبر وکړه ته به لږ ایثار شي نو یوازې به شي راته، دا چې کوم مونځ له راغلي نو دا به لاړ شي. خو چې ته ما په سنتو باندې ولیدې نو ته خو سنت کې هغه د خلکو هسې مشوره کړې ده، دا به خلک ستا خلاف راپاروي، هغوی ته به چې دی نو غوږونو کې څه خبرې وایي، ته ګورې داسې قسمه سړی دی ښه خواله ورنه شي او داسې چل به در سره وکړي. د نبي علیه السلام په باره کې هم دغه شانتې و. عمرو بن طفیل دوسی رضی الله تعالی عنه هغه د خپلې قبیلې نه را روان دی او مکې معظمې ته راغی. چې مکې ته راننوځي نو په لاره د قریشو کسان ناست دي، ورته وایي ای ته خو دلته ځې که نه، خو دلته یو سړی پیدا شوی دی او ګورې د هغه خبرو ته غوږ کښېنه، جادوګر دی. ګورې دی وایي په ما باندې دومره د هغې هغه خبرو اثر وکړو چې ما په دې غوږونو کې مالوچ کېښودل چې زما دې غوږ ته د هغه اواز قدرې راونه رسي، دومره پورې ما دا غوږونه بند کړل. وایي بیت الله کې مې طواف کړو نو ځان سره مې سوچ کړو چې طفیل عمره ته دومره چې دی نو کم عقل سړی ولې ته ښه او بده نه پېژنې، ته پرېږده د دې سړي دا خبره واوره څه پته لګي دې رښتیا وایي، خبره به یې وکړو ښه وه خو به یې منې او که ښه نه وه نو ته خو د قبیلې سردار یې مې منه که نه. وایي د غوږونو نه مې ابوجې لرې کړې، تپوس مې وکړ
نبی علیہ السلام سره مې خبره اترې وشوې چې خبره اترې مې وشوې ما پې باندې ایمان راوړ ما چې ته حق او سچې خبرې کې ایمان مې پې باندې راوړ بیا چې زه تلم د دې ځای نه تلم نو ما ته الله تعالی د ملاقات په برکت باندې دا دغه راکړه چې دې تندي کې زما رڼا ولګېدله نو چې شپې تیاره به وه نو هغه به رڼا کوله ما ته بار څه ښکارېدل وی په لاره روانم کلي ته او واپس روانم وی چې تندي کې مې رڼا شوه وی ما یو ساعت روانم بیا مې ذهن ته رالل که کلي ته لاړم او خلکو داسې ولیدم که نه وی به چې دین یې بدل کړو ګوره مخ یې مسخه شو دې ته به نه ګوري چې رڼا کوي مخ یې مسخه شو دا پې باندې څه چلو شو وی الله ته مې دعا وکړه چې الله دا رڼا د دې نه زما د امسا ته نقل کړه هغه رڼا الله تعالی د هغې نه امسا ته نقل کړه امسا به مې ودروله هغې به رڼا کوله داسې به کوي خلک به ستا خلاف ډکوي هغوی ستا خبرې ته غوږ کښېنوي نبي علیه السلام ته وایي د دې چلونو ته هېڅ سینه مه تنګوه لا تکن فی ضیق مما یمکرون څوک څه تدبیر جوړوي او څه خبرې جوړوي تا ته به رارسي په دې اوره او په دې وباسه خپل کار چې دی نه هغه جاري ساته الله تعالی به ستا امداد کوي ویقولون متى هذا الوعد دی ویره دا ته وایي چې قیامت دی دا به کله عذاب دی دا به کله رهی وله که نه مونږ خو ستا منو نه مونږ او ستا نه انکار کوو نو زه بس دا عذاب دی راوله ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتونی الله تعالی وایي قل ووایه ورته عسى ان یکون ردف لکم کیدای شي د شاته د عذاب را رواني ښه ردیف دی ته وایي که نه عربی کې چې په سورلی باندې سړی کینی او هغه پسې شاته کینی لکه موټرسایکل باندې یو کینی شاته او پسې بل کینی د دویم ته ردیف وایي وایي ته چې نو عذاب وایې څه نه دی شاته دې پیوستی دلته بس لږ درنګ سات دی او عذاب در باندې راشي نو مخته شانتي وشوه د بدر عذاب پې باندې راغی او یا کسان ترې نه مرداران شو او یا ترې نه چې نه قیدیان شو او داسې کسان ترې نه لاړل چې د سر کسان ترې نه لاړل او بیا وایي د مکې لارې کوڅې چې نه هغه همدغه شانتې ویرانه پرتې ورانې پرتې وي لارو کوڅو کې به سکونه دی به د شپې په لارو کوڅو کې ناست و قصې به یې کولې ښځې به راتلې د خپلې ښځې وي هغوی به ورته قصې کولې او دوی به ورته ناست و د نیمې شپې پورې خصوصا چې د سپوږمۍ شپه به وه یو ځل په هغې کې یو زنانه چې نو سوال کو چاته نه تپوس کوی دا ولې سوال کې ستا خو ډېر دوران و وایي چې کله نه د بدر جنګ شوی دی په هر کور کې ژړا ده بار څوک قصې ته کیني نه نو مال او پیسې د کوم ځای نه راشي داسې عذاب پې باندې الله تعالی راوسته ان یکون ردف لکم کیدای شي نږدې تاسو ته بعض الذي بعض هغه تستعجلون چې تاسو یې په تلوار باندې غواړئ هو ان ربک لذو فضل علی الناس چې دا عذاب دومره نږدې دی که نه نو بیا دا تاخیر ولې کوي وایي دا د الله فضل دی دا د الله احسان ومنه هغه تعالی مقدر کوي چې یاره کیدای شي دی نن سم شي کیدای شي دی سبا سم شي کیدای شي دی بله ورځ سم شي چې پوره مهلت ورته میلو شي چې بیا هېڅکله هم نه سمېږي نو بیا راونیسي عذاب پرې باندې راشي یا د الله فضل دی علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون خو شکر ویستونکي ډېر کم وي ښه شکر څوک نه وباسي د الله بلا شي نعمتونه او په انسان باندې او که یو ورځ پې باندې سخته راغله دی به وایي یاره خو بس دا غمونه دی او په ما باندې را روان دي او ژوند مې چې دی نه هغه ښه نه دی حال دا دی چې د الله احسانات او انعامات په ده باندې بې شماره مخکې ژوند به ډېر ښه خو دقل د به چېرته یو مشکل راغلی لا یشکرون دی شکر نه وباسي ولا تحزن علیهم مغم جن کېږه په دوی باندې ولا تکن فی ضیق مه کېږه په تنګ